السلام علیکم. دا زموږ پارت 2 ویډیو ده او په دې ویډیو کې موږ د str ډیټا ټایپ دا به نور په ډیټیل سره وایو. نو زموږ ایجنډا څه ده؟ اول به موږ کلیر کوو فارمیټ، بیا به پسې سپلیټ، بیا جوین. نو دا ډیر اهم ټاپک دی، په ریل ورلد پروګرامینګ کې ډیر زیات استعمالیږي. نو زه به راشم اولنی ټاپک ته فارمیټ. فارمیټ سینټیکس څنګه دی؟ اول به تاسو سټرنګ پاس کوئ دیس کی ډاټ فارمیټ اولنی ویریبل، دویم ویریبل، دریم ویریبل. فارمیټ دا مطلب دی چې مثال تاسو فیسبوک اکاونټ دی او تاسو ډاینامیکلی خپل نوم چینج کوئ، صحیح ده؟ ستا پروفایل آی ډی ده، ستا نوم بدل دی، د بل کس نوم بدل دی داسې. کله چې تاسو یا سټرینګ وي یا ویریبل وي، د هغې چې کوم ویلیو وي تاسو ډاینامیکلی چینج کوئ، نو د دې دپاره به فارمیټ استعمالیږي. صحیح شوه؟ فارمیټ نه بغیر تاسو دا نشئ کولی. او سټیټیکلی یا هارډ کوډډ دا په ریل ورلد پروګرامینګ کې دا نه استعمالیږي. نو دې دپاره موږ څه استعمالوو؟ فارمیټ فنکشن. دې څنګه کار کوي؟ دلته چې کوم سیس پاس شي یا ویریبل یا سټرینګ دی، هر څه دی، هغه دلته راشي، په دې بریکټ کې څه کېږي؟ ننوځي. مثال دلته پاس کېږي، د دې آرګومنټ دلته راځي. پایتان په خپل پیژنې چې دا ځای ماته پرېښی دی او زه د دې ځای دلته به راځم. ټیک شو؟ نو په دې سینټیکس باندې پوه شوئ. مثال دا هاو آر یو او فارمیټ دا نیم دی، نوم دی، زه دلته پاس کوم په دې ځای کې. ټیک شو؟ په دې بریکټ کې. نو دلته به تاسو خامخا بریکټ کوئ. دلته نمبر اف بریکټ او نمبر اف ویریبلز دا به همیشه سیم وي. که دا بدل وو بیا به ایرر درکوي. ټیک ده؟ نو تاسو به راشئ دلته به سرچ کوئ IDLE، پایتان شیل به اوپن کوئ. ټیک ده؟ زه دلته کوډ لیکم، پرنټ او دلته به بریکټ پاس کوئ، بریکټ کاما هاو آر یو، بیا به سټرینګ بند کوئ، ډاټ فارمیټ او دلته زه خپل نوم پاس کوم، حمزه. ټیک شو؟ انټر. ها یو وای ماته وای بل بریکټ هم پاس کا، نو اله کمپلیټ شو. یو بریکټ دې دپاره، پرنټ دپاره، یو دی بل دپاره. نو دا مې بند کو. نو ما دې پرنټ کو چې حمزه هاو آر یو، دا نوم نه دی، دا دې ځای کې پاس کو. ټیک شو؟ تاسو داسې هم کولی شئ. مثال A is equal to، ما دلته بل چا نوم ولیکو اظهار. ټیک شو؟ دلته په سټرینګ کې پاس کوئ. انټر. او هغه پرنټ فنکشن بیا داسې لیکئ، پرنټ بریکټ هاو او بیا ډاټ فارمیټ او دیس کې د دې پسې ویریبل پاس کوئ، ایم یې پکې پاس کو. ټیک شو؟ نو دې دا نمبر یو شان دی، لکه یو بریکټ مې لګولی دلته او یو مې څه لګولی پلیس د څه پلیس هولډر ویلی کېږي. ټیک ده؟ او دې ته ویریبل ویلی کېږي. ګوره اظهار هاو. ټیک شو؟ راځئ د بل اگزامپل ته. داسې پرنټ دې ځای کې تاسو پلیس هولډر پاس کوئ او بیا دې ځای کې آرګومنټ پاس کوئ، لکه درې دغه مې پاس کړي او درې مې آرګومنټ پاس کړي دي. ټیک شو؟ بیا دلته نو راځئ دغه هم وکړو. زه لیکم دې ځای کې ګوره زه درې پلیس هولډر پاس کوم. څونه؟ درې. ٹھیک شو؟ او په دې ځای کې به زه هندسې پاس کوم، لکه 12 56 او 13. دا هندسې مې پاس کړئ. انټر. ګور دا هندسې دلته راغلی، 12 په دې ځای کې راوستو، 56 دلته راوستو او 13 دلته راوستو. ټیک شو؟ تاسو مختلف اگزامپل دې سره کولی شئ. که تاسو غواړئ چې نه زموږ په مرضۍ دې دا انسې راشي الټه پلټه، نو داسې هم کولی شئ. لکه دې خوا ګورئ، په دې کې ولیکئ چې فسټ از ایکوال ټو، بیا دلته ولیکئ سیکنډ از ایکوال ټو، بیا دلته ولیکئ او تھرډ از ایکوال ټو. ما پکې سټرینګ هم پاس کړل. ټیک شو؟ او په دې کې تاسو ولیکئ چې نه اولنۍ هندسه دې دلته راشي، بیا دې 3 هندسه دې دلته راشي او 2 هندسه دې دلته راشي. ټیک شو؟ نو 0 1 دلته به اخیره 2 راځي. ټیک شو؟ 2 دې دلته راشي. 0 انډیکس د دې 12 دپاره دی
بیا 1 انډیکس د 56 لپاره او دا 2 انډیکس د 13 لپاره دی ټیک ده. نو ما چې کله پرنټ کو نو اوس ګورئ 13 دلته رالی 13 پلاس کې نو دلته رالی 12 دلته رالی او 56 دلته رالی ټیک شو. دا و زمونږ فارمیټ. نو راځئ بل ټاپک ته. بل دی زمونږ سره یو سپلیټ دی او یو جاینټ دی. ګوره دې ځای کې ما سره څه اګزامپل دی سټرینګ دی را سره S1 is equal to my search education services. نو زه ویم چې ګوره دا سپلیټ څه چل کوي سپلیټ دا سټرینګ نه دی سټرینګ دا څه ته کنورټ کوي لیس ته کنورټ کوي او سپلیټ مطلب دا دی تا ورته منشن کړي چې ته په دې سره جدا کا او ځان له آیټم دی جوړ کړه ټیک شو. نو سپلیټ دغه کار دی چې دې څه ته کنورټ کوي سټرینګ کنورټ کوي لیس ته. ګوره دا یو سټرینګ دی ټیک شو او L1 is equal to S1 dot split ته وی چې په څه باندې ته سپلیټ کې ضرورت دی چې په دغه باندې په سپیس باندې دلته ما سپیس ورکو نو S1 L1 is equal to دا ما ته اوس لیست راکو ټیک ده مای سرجی ایجوکیشن سرویسز دا په څه باندې دغه کو په سپیس باندې ټیک ده او ریټرن list of str دی ریټرن کوي list of str. نو راځي د एग्जांपल ته. نو एग्जांपल کې دا وای موږ د څه د لپاره اصل کې استعمالو مثال یو لیست دی او هغه کې سټرینګ نمبرز دي. نو تبه نمبرز خو په سټرینګ کې نه وی کنه دا خو ته به انټیجر ته کنورټ کینې دا غي د لپاره موږ څه استعمالو سپلیټ استعمالو. راځي دا یو एग्जांपल وکړو دا سټرینګ والا مثال دلته دی چې S1 is equal to دلته نیم لیکم حمزه خان ام ٹھیک شو دا می داسې وری کله انټر او زه ورته هم چې L1 is equal to دا L1 بدلته خامخا لګوي دی چې ریټرن کوي نو هغه به لیست صحیح ده S1 ډاټ سپلیټ او زه ورته چې پس سره سپلیټ کا دلته به سپیس ولګوي او بیا سټرینګ دی مطلب دا چې دا سپیس دی سپیس هم یو کریکټر دی ټیک شو. ها زه بیا پرنټ کوم L1 دی خو اوس ګورئ L1 نو دی اوس لیست ته کنورټ شوی دی دا دی حمزه ځان له یو آیټم دی خان ځان له یو آیټم دی او ام پکې ځان له یو آیټم دی ټیک ده. په دې طریقه باندې تاسو نور هم کولای شئ لکه د بل एग्जांपल دوس ګورئ دا نمبرز دی ټیک دا او انټیجر دی زم چې دا ته کنورټ کا په کاما باندې سکه سپلیټ کا او بیا یو ماته راکوا راخله په کمپریهنشن لیست باندې ټیک دا په دې باندې ماته راګه او لیست جوړ کړو نو ګورئ S1 is equal to زه مختلف نمبر داخله ما 1 2 3 4 5 ټیک شو دا نمبرز دي او زه ویما چې L2 is equal to L1 S1 ډاټ دا به ولګوي او سپلیټ مطلب هم دا دی چې ته یې څه جدا کا سپلیټ په څه باندې جدا کا په کاما باندې زم چې په کاما یې جدا کا په دې کې چې کوم کاما ده دا جدا کا ټیک شو په دې جدا کا او کاما به بیا نه حسابېږي ښه دا ناٹ انکلوډډ چې په کوم سیس باندې د سپلیټ شوی نو هغه به کې نه حسابېږي چې وزه پرنټ کوم دی خو ګوره L2 ما ته ګوره لیست آوي ګوره str سره کو لیست ما ته راکو ټیک شو په دې کې مختلف قسمه str دغه دی آیټم دي بیا بل سوي وس وی چې تا ما ته دغه کنورټ کا څه ته کنورټ کا مطلب دا د انټیجر ته کنورټ کا د انټیجر لیست وزه جوړوم نو دا بس کمپریهنشن کلاس باندې وس کو ګوره ورته د دې نه بس یو راخلم او هغه به انټ او ای دا ما څه د پر لګولې چې دی به انټیجر ته کنورټ کړي او به ما ته پرنټ کړي نو زه بس دلته راشم L4 is equal to زه بدلته ولګوم بریکټ int of e ټیک شو دی ای د یو راځي for en دلته به ولګوي L2 ټیک شو د L2 نو یو راخلي او هغه څه کنورټ کړي انټیجر ته انټر اوس ګوره پرنټ کړه دا به سي انټیجر به وسیخه list of integer L4
دا وسه شو 1 2 3 دلته مخکې سو انټیجر ټیک شو نو مونږه سپلیټ اصل کې د دې د پاره استعمال او د دې پرپسز دا دی ټیک ده دا د دې څه د سینټیکس دی نو L1 is equal to S1 dot split دلته object لګوي بیا split function return a list of splitted string دا return کوي list of splitted string مطلب دا دی چې بیل شوی وي دا string بل دی چې taking input list element ګوره تاسو بل example باندې هم کولای شئ دا example په خپل ټرای کړئ ټیک ده دا یو example دی چې S1 is equal to دا نمبر به واخلئ داسي ټیک شو او L1 is equal to دا به split کوي اوله نو دې د بس کنور شي list بیا به دغه list راواله دا list پر راواله ټیک شو بیا به دی بل لیست به واچوي int e او par e n l1 نو دی بتا تا دغه شان دغه به د جوړږي ټیک شو لیست په د جوړږي د نمبرز ټیک ده نو دا एग्जांपल تاسو بخپل کولای شئ د سکرین شاټ وباسئ او بخپل ټرای کړئ ټیک ده ما ته تیار لیکل دي بل زموږ سره دی جوین فنکشن نو جوین هم ډیر شي د سپلیټ په څه کوو د به سټرینګ جدا کوو او څه د به کنورټ کوو لیست به کنورټ کوو دا جوین څه کوي دا لیست اخلي او یو سټرینګ دی کنورټ کوي صحیح شو نو اوس ګوره دلته ما سره یو لیست دی دا د یو بل الټه کار کوي ښا جوین او سپلیټ د یو بل څه کوي الټه کار کوي دلته ما سره یو لیست دی او هغه کې ډیټ دی صحیح د تاریخ پکې پروت دی نو تاریخ خو داسې ته په لیست کې ولیکې نو دا خو انویلډ دی ټیک شو تاریخ به داسې لیکي نو داسې وځي یو ډیټا او ته دې داسې جوړول کې نو دې د بار بس جوړي لیست ټو str دا به استعمالي او جوین فنکشن نو دا وګوره 25 12 2022 دا یو لیست دی او دا سپلیټډ سټرینګ دی ټیک ده نو ګوره 25 12 2022 یا د تر حواله 25 12 2022 ډیټ په دغه تر حواله ټیک شو کلندر دا نو ګوره S1 is equal to او دې کې به څه ولګي په کوم څه چې دا دغه کې جوین کې نو هغه به ولګي او ډاټ جوین L1 دا سیز نه دی په دې کې چې تاسو ولګوي دی په کامه پځې باندې لګي ښه د کومه پځې باندې ټیک شو نو زه راځم او جوین ریټرن ا str ټایپ ویلیو او دا ریټرن کوي څه شي str ټایپ ویلیو دی به سپلیټ پر ریټرن کوو لیست او دې څه کوي str ریټرن کوي نو زه به سره شم د دې एग्जांपल تا ٹھیک شو مثال د تما سره دی S4 is equal to او دلته لیست ٹھیک شو لیست ته چې مثال 12 2 2022 2026 می کو ټیک شو نو سم چې دا ته سکه جوین کا نو جوین لپاره موږ صحیح استعمالو اس دلته به تاسو یو ویریبل هم واخلئ ټیک شو چې هغه کې سٹور شي لکه زه به ویریبل کې سٹور کوم s5 is equal to دلته به واخلئ چې په څه باندې تاسو سپلیټ کوئ زه به د هایپن باندې څه کوم سپلیټ کوم او ډاټ دیس کې به جوین فنکشن ولګوئ جوین ټیک ده نو داسې به کوي او په دې کې به دغه S4 پاس کوي دا کم لیست چې دی دا به دلته پاس کوي انټر بس پرنټ S5 ګوره 12/2/2026 ما دې بده پام کې پاس کو ټیک شو ما دې څه جوړ کو کلندر فارمیټ په دې جوړ کو او دا سو دا لیستو دا ډیټا او ما انفارمیشن دې می کنورټ کړه خپل زموږ سره کوم ټاپک دی نو راځي په دې باندې تیوري باندې ونځان فوې کوي سپلیټ بس کو str به کنورټ کو لیست اف str ته به کنورټ کو ټیک شو ان د بیسس اف سټرینګ او جایم بس کو لیست اف str به کنورټ کو ستا str ته به کنورټ کو دلته ګوره ما سره یو एग्जांपल دی s1 is equal to my search education دی او بده ته په سبانه بیس باندې دغه کې سپلیټ کې نو بیس string is equal to مثال په سپیس په بیس باندې دغه کې نو ته به داسې لګي چې s1 dot split او دس کو سپیس والا کوي ټیک شو او my search education نو دینه بلس داسې رنګ راځي کته زو دا my search education ما راوغستو دای واپس ټیک شو او ما L1 کې دا سٹور دی کنه زه واپس دا جوړوم د دې ته زه واپس راولم ټیک شو نو دا ما درته وی چې د یو بل الټا کار کوي ټیک شو نو ګوره بیس سټرینګ دی دا ویریبل جوړ کو او زمیم چې دا ته په سبانی دغه کا سپلیټ کا
په مطلب دا دی په سپیس باندې جوین کا نو ګوره بیس سټرینګ دا ویریبل شو ډاټ جوین او لیست اف اس ټی آر دا به پکې دلته ولګوي L1 دلته پاس کړي ټیک شو نو ګوره دی به واپس ته دا جواب درکړي ټیک شو دا به یو ویریبل کې دلته سیو کړي نو واپس په دا جواب درکړي کټیم نوري دا اگزامپل درته کوم او که نو واپس بیا کوي دا زه خپل نو ویډیو لین خو 15 ته ورسېدو نو بیا ویډیو ډیر زیات وګدي خو زه کوم درته ټیک شو دا اگزامپل درته زه کوم ګوره ما سره یو دغه د S1 is equal to دلته د مثال زه لیکم حمزه خان M دا یو اگزامپل ما ولیکو ټیک شو ټیک دا ما S1 کې سٹور کو زم چې دا د لیست ته کنورټ کا 10 بسنګ چل وکای دلته به یو ویریبل کې سٹور کای L1 is equal to S1 ډاټ سپلټ سره ریټرن کوي لیست نو دلته به زم چې دا په سپیس باندې ته جدا کا دا اوس ګور L1 کې سره رالی لیست رالی کنه زه به پرینټ کوم چې ګوره L1 زه پرینټ کوم ګوره L1 دا لیست دی ټیک شو زه بیا دوباره دا لیست ته کنورټ کوم واپس دی ته کنورټ کوم ګوره سو زه داسې طریقه کوم چې دلته واپس سټرینګ کنورټ کوم نو S2 is equal to دلته به جوین واخلئ په څه باندې تاسو جوین کوئ زه وایم چې په سپیس باندې جوین کا نو دلته به سپیس واخلئ ډاټ جوین او کوم څیز دغه کوئ نو L1 زه اوس S2 پرینټ کوم نو واپس مې دلته رالی ټیک شو مطلب دا دی چې دا د یو بل الټه دي نو دا و زمونږه STR پارت 2 ویډیو دا و زمونږه STR پارت 2 ویډیو که تاسو پارت 1 نه وي کتلی نو بیا پارت 2 مه ګورئ اول پارت 1 وګورئ بیا پارت 2 ته راځئ والسلام